میا سید صاحب چې کوم یو سیستم شروع کړی دی د خلکو د جایدادونو تنازع دلته زیاتره مړي هم په دې جایداد تنازع باندې کېږي، جنګ جګړې هم په دې باندې کېږي. ای دا یو شیز کړی دی چې خلکو ته د 20 40 سال قبضې چې کوم وي هغه میلاو شوې چې په کم باندې خلک هغه پولیس وایي چې یاره ناجایز پې ناستو. دې ته په کم نظر ګورئ. زما خپل کور دی او دلته پېښور کې هغه باندې چوکۍ جوړه ده، خو دوی اوس ما د خالي کوي نه سپریم کورټه پورې زه لاړم چې دا زما خالي کوي، خو پولیس په خپله قبضه کړی دی. دا هم قبضه ده نو دا هم قبضه ده که نه. یو ځل ما یو افسر ته وویل ما یاره یو کس معمولي هغه ما ورته یا دا دلته څه مسله ده هلته ولېږه. نو ما ته وایي چې یاره زه خو میرټ باندې کوم. نو ما هغه ته وویل چې ته خو په خپله په سفارش راغلی. کیسر صاحب داسې تاڼۍ شته چې پکې بجلي نشته، میټر نشته، هغې بجلي لګولی دی ځان نه یا خو غلا کوي او یا چې کوم دی په خپله ورته بندوبست کوي. سنیچنګ زیات شوی دی ولې چې دی مقابلې کوي که نه خلک پکې ولي نو ختمیږي نه. لکه دا شاته ګوره د دې چې کوم ګینګ دی زه ته بلې بار بار دا خبره کوم چې دا ته ولې دا ټیک ده خو تا وویشتل که نه. هغه مطلب دا دی چې ګوره هغه باندې هم خلک دا خبره کوي چې ګوره دا په کار دی دوی ته سزا میلاو شي، عدالت کې پروف شي. موږ ته پته نشته چې دا چې دوی ویشتې د واقعي دا هغه دی هغه کس دی چې چا پرون دا کړی دی واقعه. دغه افغانانو دلته د کورونو د اربونو روپو روزګار دی، اچانک مطلب دوی له اکثر ټایم ورکړي نو دې پرې مې په دې خیال کې خلک پنجاب او سندھ کې سختی شوه ټول دلته رالل. نو چې دلته رالل او صوبایي حکومت وایي چې په زور به نه لیږو او پولیس وایي چې نه موږ ته آرډر دی چې موږ به یې نیسو. تنګئ نو بیا تنګولو کې داسې وي چې استا والا خبره چې بیا پیسو باندې پرېږدي. مونږ خپل سپیان غریبانان مونږ یادو که نه سر چې دا دهشتګردۍ ته مخامخ ولاړ دي، دوی په لاس کې کاسه نیولې وي کله چولوله روان وي چې ولې زما پولیس والا به شاتونه ورکوي. وجه مراد به څوک کوي؟ ولې مراد به تاسو ولئ شاتونه بدله ښه شاتونه دې دپاره چې ته هلته ودرې بس قرباني دپاره ودرې. ملک صاحب زه خو لکه کرایم رپورټینګ کوم نو واړه واړه خبرونه خلکو پسې ورکم نو ماته ډېر زیات مشکلات وي. څوک ټلیفون کوي، څوک وایي عدالت ته ځم. تاسو خو دونه غټې غټې سکینډل چې کوم دي تاسو راوباسلي دي لکه دا اوس کوهستان 40 ارب والا سکینډل دی نه مخکې ما تاسو ته وایي چې 1000 نه زیات تاسو داسې خبرونه دي او هر یو خبر ستاسو یو سکینډل وي مطلب سیکټریانو پورې په دې کې دغه شي وي. تاسو ته څونه مشکلات 40 ارب روپۍ جمع کېږي. ما ته والی امین صاحب چې تعالی به حصه ورکو کوئی سم سے رانه کوئی سے رانه کو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. یو ځل بیا د کیسر خان پوډکاسټ نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن چې موږ سره په سټوډیو کې څوک میلمه دي د هغوی چې کوم دي د څه تعارف محتاج نه دي، د هغوی چې په میډیا کې کم د خیبر پښتونخوا سکینډل چاپ شوي دي مختلف اخبارونو کې ټي وي کې، نو هغه نن هم اپوزیشن په خپلو غټو غټو جلسو کې هغه یادوي. دې سکینډلو کې اسې خو د دې تقریبا 1000 نه زیاتې داسې سټوریانې چاپ شوي دي چې مطلب په هغې باندې حکومتونه خوځېدلي دي، پولیس ډپارټمنټ خوځېدلی دی. خو مین چې کوم مات دې ټایم کې یاد دي نو هغې کې ملم جبا سکینډل دی، بلی انټري سونامي سکینډل دی. دا به تاسو په مختلف جلسو کې بیا د اپوزیشن نه اورېدلي. اوس چې کوم میګا سکینډل د 40 ارب روپو سکینډل نو دا ټولې سټوریانې دې روباسلې وې. دوه ځل دی د خیبر یونین آف جرنلسټ چې کوم دی د هغې صدر پاتې دي، دوه ځل د پېښور پریس کلب صدر پاتې دي. سټارټ چې هغې اغشتی و نو هغې د خیبر پښتونخوا د ټولو نه غټ اخبار نه سټارټ هغې اغشتی و او نن هغې د پاکستان د ټولو نه غټ میډیا ګروپ چې کوم دی د هغې د خیبر پښتونخوا ریزیډنټ ایډیټر دی. امید دی چې تاسو به پېښې وي. زمونږ نننی میلمه چې کوم دی هغه ارشد عزیز ملک صاحب دی. ملک صاحب تاسو ته زمونږ په کیسر خان پوډکاسټ سټوډیو کې راتلو باندې مبارکباد هم درکو. په خیر راغلی وی سر. مننه سره څنګه چې ما مختلف خبرونه ستاسو یاد کړل نو هغه واقعي چې داسې خو اوسنۍ نه به سټارټ والو چې اوس ستاسو یو سټوري ما کتلې وه چې دا کوم موجوده ایج دی دی چې کله راتللم نو ما داسې اورېدلی و چې صوبایي ګورنمنټ چې کوم دی دی پې راضي نه و. اوس تاسو یو سټوري ما کتلې وه چې هغې کې تاسو وایي چې یاره صوبایي ګورنمنټ د آی جي نه خفه دی. نو دغه خفګان وجه څه ده او دې څه کولی شي سر چې دغه مطلب د آی جي نه خفه شي نو دې څه کولی شي؟ ډیره مننه کیسر خان. داسې دی چې ما یو سټوري کړې وه چې حکومت آی جي نه خفه دی نو د هغه شاته څه وجوهات وو. یو خو که تاسو ته یاد شي هریپور کې الیکشن و، هغه الیکشنو کې پولیس چې کوم دی هغه ولاړ و او د پی ټي آی ورکر یې نه پرېښو. نو دلته چې کوم د پی ټي آی مشرانو دوی ته خفه وو چې یاره پولیس موږ سره کوآپریشن نه کوي. بیا که تاسو یادېږي پېښور نه صنم جاوید اغوا شوه او سهیل افریدي صاحب دا وویل چې زه به دې باندې پولیس نه رپورټ الم.
ټیک ده. بالکل صاحب. بیا ورپسې چې داسې وشوه چې دوی یو جرګه کال کړې وه، اسمبلي کې جرګه وه، امن جرګه وه. بالکل. هغه نه چې کم میلمانه واپس تلل پی ټي ایم والا هغه چا اوچت کړي وو یونیورسټي روډ او نه پولیسو والا بیا خالی ناست وو چې یاره مونږ ته پته نه لګي چې څنګه چلو. بیا چې کم دی داسې وشوه چې دلدی چې کم مشران دي سوشل میډیا والا د هغې کورونو باندې چاپې پېښور پولیسو والے هغه باندې د ورکر او د دې چې کم لیډرشپ دی هغه ډېر خفه و چې یاره جی زمونږ حکومت دی او زمونږ حکومت کې دا حل دی چې زمونږ پولیس زمونږ کورونو باندې چاپې وي. ها بیا ورپسې د دې سینیټر صاحب دی خرم زیشان دا کوهاټ د هغه کور پېښور کې دی. دا رپورټ خو به تاسو هم ورکړي، د هغه کور باندې هم خلک راغلي وو، حمله یې کړې وه، د هغه هم هېڅ پته ونه لګېدو. دا دومره داسې واقعات دي چې په دې زمونږ پی ټي آی ملګري وو، دا پی ټي آی چې کم مشران وو هغوی خفه وو چې بھئی دا آی جي څه کوي لګیا دی. بله دا ده چې لکه لا اینډ آرډر سچویشن وګورې هغه باندې هم دی کې خفګان و چې بھئی دا آی جي صاحب چې کم دی هغه ګریپ نشته. یو وي که نه چې یو شی باندې ستا ګریپ وي، مضبوط ګریپ وي، نو دی آی جي صاحب دومره انټرسټ هغسې نشته. نو دا ډفرنټ وجوهات وو. په دې ما دا خبره کړې وه، زما بیا خبرې شوې یو نوم زه نه علم نو صوبایي حکومت کې چې کوم مشر دی یو دی د هغې سره زما خبرې وشوې. نو ما هغه نه تپوس وکړو چې بھئی دا صورتحال دی. نو هغه وایي چې پارټي کې دننه موږ باندې ډېر زیات پریشر دی چې دا آی جي چې کم دی دا د وفاق خبره مني. عاصم که تاسو وګورئ دی چې کله راغلی و ما هغه ټایم دا خبره کړې وه چې دا د محسن نقوي صاحب چې کم دی وزیر داخله دی دا د هغه نومیني دی، هغه دا دلته لیږلې وه. دی لکه سینیر افسرانو کې نه و، دی جونیر افسر کې و او بیا دی چې کم دی زیات ټایم تیر کړی و انویسټیګیشن کې. ټیک ده. نو دی ته دا د حالاتو پته نه و. بله دا د کیسر خان صاحب چې دی کې که تاسو وګورئ زمونږ صوبې کې یو طرف ترخهګیري ده، ټیک ده، یو طرف چې کم دی دلته کرایم ډېر زیات دي. نو دلته لکه دی چې راغلی دی نو د دې انټرسټ دومره نه ښکاري مونږ ته. دی صرف دا دی چې بس یو کال به تیر شي او کال خو تقریبا د دې هم شو، د جنوري کې راغلی وه تقریبا یو کال خو د دې وشو، کال نه وړېدو. نو دلته آی جي چې کم دی هغه زیات کال یو نیم کال تېروي، لکه دومره ټینیور نه وي د دی بیا ځي ځان له بل ځای کوي. خو د دې فوکس ما وکتل چې لکه داسې خاص انټرسټ نشته. موږ وګورو سر تاسو چې کوم وجوهات یاد کړل نو بیا خو د صوبایي ګورنمنټ هغه ټایم کې چې دی راتلو نو هغه ټایم کې هم دی نو خوښ، هغه ټایم کې بیا دونه وخت تیر شو نو بیا خو د صوبایي ګورنمنټ چې کوم زموږ د صوبې دی د دې خبره خو ټیک د خودي کولې څه شي سر داسې چلو شو چې کله زما خبرې شوې هغه ټایم چې کوم زموار خلک دي هغې دا خبره کوله چې وفاق دی ته ویل چې چیف سیکرټري بدلو او آی جي بدلو دوه. بالکل. نو دی ته وایي چې چیف سیکرټري تاسو خپل نوم ورکئ. نو دوی چې کم دی خپل نوم ورکو چې یاره مونږ دپاره دا تکړه دی، هغه تکړه افسر دی چیف سیکرټري شهاب علي شاه صاحب د صوبې کس دی، دلته سیکرټري پاتې دی، دلته اډیشنل چیف سیکرټري پاتې دی، ډي سي پاتې دی، پی اے پاتې دی، ډفرنټ زونو باندې پاتې دی. نو دوی هغه نوم باندې هغه کو چې دا مونږ له راکوي. دې کې محسن نقوي صاحب چا وایي چې آی جي به زما چې کوم زه نوم ورکوم هغه به وي. نو دې کې بیا دا چې کوم دی ذوالفقار حمید صاحب راغلی دی. سر نو کوم څنګه چې ما تاسو ته وایي هر وخت یې زموږ د صوبې سره دغسې زیاتې روان وي که نه. اوس تاسو په خپله ووایئ چې یاره داسې آی جي دی چې هغه انټرسټ هم نشته، مونږ هم داسې څه ونه کتل چې یاره د چېرته پولیس ته ویلي چې تاسو دا کار ښه کړی دی یا بد کړی دی، په هېڅ کې هم نه دی. دې نه پهله که مونږ اخترایات صاحب وګورو چې دلته آی جي نو د کانسټیبل نه واله تر ایډیشنل آی جي پورې هغه د هر یو شیز نه خبر و، داسې خبرې به راتلې چې یاره دې سړي دا کار غلط کړی دی، دته دا سزا شوه، دې زړې نه وته. نو اوس خو هغه شیز مونږ یو هم نه یو، بلکې دا دی چې اخترایات صاحب خو پرسنل څه شیز نه و که نه، د خیبر پښتونخوا آی جي و که نه. آی چې کم خلک په کرپشن کې د ضلعو نه وباسلي لرې هغه ټول رالل، بلکې رالل نه صرف په هغې په پوسټونو باندې هم دي. تاسو ته پته ده ما آی جي صاحب ته مخامخ داسې څنګه مونږ ناست یو که نه داسې مې ورته ویلي دي. ما آی جي صاحب ته کم کار وکړو، ما یا خو هغه پهله آی جي غلط کار کړی و یا تا غلط کړی دی. ته ما ته دا ووایه چې یو کس دی هغه ته سزا ملاو شو، یو جرم به یې کړي، هغه جرم لاندې هغه چې کوم دی یا ټرانسفر شوی دی یا مثال ډسمس شوی دی یا سسپینډ شوی دی. ما چې ته رالې تا چې کوم دی اکراس د بورډ ټول خلک بحال کړل، څه وجه ده؟
نو ما ته بیا یو پولیس افسر وی چې یاره آی جي وایي چې لکه زما څه کار دی هسې خلکو سره لانجې کوم بس ټیک دی چې ټول ټیک روان دي بس بحالې کوي. نو هغه ګوره یو بله خبره ده ګوره چې لوکل سړی که نه ولې مونږ وایو چې دا پښتون آی جي په کار دی. وجه دا ده چې مونږ دا وایو یو خو هغه ته چترال نه واله ټر ډي خان او کوهستان پورې هغه کتلې وي ټول علاقې پاتې شوی به دلته اے اس پی به پاتې وي چېرته ایس پي به پاتې وي چېرته آر پي او به پاتې وي. بل دا دی هغه ته هر ځای خو به پته وي ورته خو بیا د پولیس فورس کې ځوان نه واله تر افسره پورې هغه هر کس پیژني بالکل بای نیم بای فیس پیژني. نو هغه ته دا پته چې کم سړی ټیک دی دا سړی تکړه دی دا کمزور دی دا انویسټیګیشن باندې پوهیږي دا اپریشن باندې پوهیږي دا په دې ضلع کې تکړه دی. نو دا ټول خبرې چې کم دي لوکل کس ته پته وي. دا آی جي صاحب چې راغلی دی چې کله ما ورته دا خبرو کوم ما جي تا خو خبره ما ته وایي چې ما ته وروستو پته ولګېدو. نو ماجد په کار خدا و چې تا مخکې ته پوسټ کړی و چې بھئی تا ته دا سزا ولې ملاو دی. خو بیا داسې وي که نه چې ګوره بعضې بېګناه هم وي مونږ دا نه وایو چې ټول بعضې هسې شکایت شوي بعضې چې کم دی څه غلطي نه وي او سسټم کې څه هغه وشي نو هغه ته هم سزا ملاو شي. خو دا بیا طریقه کار دا وي چې یو پروسس وي که نه انکوایري پروسس وي هغه انکوایري کې بیا ته خلک بحال کې. خو داسې خلک چې مونږ ته ښه پته و چې دا ټیک نه دي هغه خلک هم بحال کړل. سر نو دې سره په سی پی او کې چې دومره ایډیشنل آی جیز دي ډي ای جیز دي نو ای خو پهله نه دلته ناستي که نه نو دی هغې سره مشوره نه کوي که دای خبره نه اوري بس چې څه په خپله زړه ورته داسې وه چې کله دی چې راغلی وه نو دلته داسې وه چې دی سره چې کوم پنجاب افسران راغلي دي که نه هغې ورسره نږدې وو او یم نو خبر د صوبې نه هغې هم خبر نه و ولې چې هغې خو پهله ځل دلته راغلي پوسټینګ شوی دی نو هغه چېرته سی پي او کې لګېدلي دي نو دوی به خپلو کې بس چې څنګه رالل دوی به وایي چې یاره ټیک ده. تاسو وګورئ یو فرق وګورئ چې کله د پولیس کې دا کار دی که نه چې ته چاله سزا ورکې که نه نو سوشل میډیا باندې به ستا خلاف ټویټونه ستا خلاف سوشل میډیا باندې خبرې به راځي. دا چې کوم آی جي راغلی دی که نه دی په دې خوشحاله دی چې څوک ورپسې لیکي نه سره نو دی چاله څه سزا نه ورکوي. نو سزا همدا خبره ده هغوی نه چا نه تپوس کوي سر. بله دا چې ګوره یو کس د صوبې که نه فرق څومره وي هغه به دلته پاتې کېږي هغه هم دلته زموږ صوبه کې به وي که نه د هغه قبر به هم دلته وي هغه به ټول عمر به د هغه رشته دار به هم دلته وي هر سړی به یو کس چې راشي دلته هغه خپل ټینور پوره کوي ځي به هغه نه بیا تپوس نه هغه ته په دې خبرو هغه نه کوي هغه دومره غم غرض نه کوي. ګوره زموږ د صوبه کې نور مطلب صوبونه راغلي افسران پاتې شوي دي او ډېر ښه افسران هم پاتې شوي. ناصر دراني صاحب چې کوم دی هغه زما یادېدو هغه دومره خلکو ته سزاګانې ورکړې وې هغه وایي چې میرټ باندې به هر څه کوو. بالکل سره ناصر دراني په شان انسان دا یو فورس دی فورس کې ډسپلن پکاري میرټ پکاري سزا به ورکې جزا به ورکې. اوس که ته دا نه کې نو بیا خو فورس ختم شي که نه. نو هغه ناصر دراني صاحب یو شخصیت او نن چې کوم دی دا هغې نه پس مونږ ونه لیدل بلکې نه د هغې نه مخکې مونږ داسې آی جي نه ولیدلې. سر اوس دا یو بل څیز چې روان دی سر چې کم زمونږ سی ایم صاحب دی سہیل افریدي صاحب د دې چې کم مئی والا واقعاتو کې د دې نوم دی سر لکه ما اورېدلی دی چې پېښور پولیس باندې بلکې صوبې پولیس باندې یو پریشر دا دی چې دی په هغې کې شامل کوي څوک وایي شامل کوي ګورنمنټ وایي چې نه به شاملوي دا هم د پېښور پولیس لپاره دی که څومره ټینشن دی او کېږي بس. کیسر صاحب لږ د دې زه بیک ګراؤنډ پویم خلک چې خلک پوه شي که نه دا 9 مئی واقعه شوه 2023 کې ټیک ده هغه ټایم نگران حکومت او ریډیو پاکستان 9 مئی باندې ریډیو پاکستان باندې حمله وشو اوس وځېدو خلک ډېر زیات زخمی شو او هغه کې بیا اف آی آرونه وشو ټیک ده. پولیس کار دا و چې بیا انویسټیګیشن وکړي او چالان جمع کړي ټیک ده. دوی چې کم چالان جمع کو دی دا اوس خبره څنګه ده هغه شو ما په کار وکړو ما چېرې دا څه کیسه ده نو داسې وشوه چې د عدالت دې ته ووایي چې بھئی دا یو یو ایس بي والی پولیس ته او د دې فرانسیک وکړي چې دا ټیک دی یا نه دی او نادره ته ولېږئ. نو پولیس څه وویل پولیس وویل چې یاره جي دا خو موږ نه دی جمع کړی. نو ما بیا تحقیقات وکړل ما چې دا چا جمع کړی دی یو ایس بي دا اسمان نه راله چا جیب نه وایستله یاره جي ما سره ریکارډ پروت دی چې هغه کې پولیس لیکلی دی چې عدالت کې موږ دا ضمنیانو کې چې بھئی دا مونږ جمع کوو یو ایس پي دې دپاره چې دا فرانسیک وشي دا پولیس په خپله جمع کړی دی او بظاهره دی بیا هم انکاري او بیا انکاري شو. ما پې سټوري وکړه
ما پهلا خو ما سهیل افریدي صاحب ته ټلیفون وکړم، ما چې داسې ستا نوم راغلی دی او هلته نه رپورټ هم راغلی دی. نو ما ته وایي چې نه پولیس خو ما ته وایي چې موږ نه دی استولی دا، او دا خو جج صاحب را کړی او دا مخالف وکیل ما له راکو جج ته، او جج وایي ښه د دې فرانسیک وکړئ. نو ما ورته وایي چې جی دا خو لکه ستا انفارمیشن ټیک نه دی، خو بهرحال ما پې هغه کو ما چلو ته څه وې. نو دې چې کوم دی ما ته وویل چې دا پولیس ما ته وویل چې دا خو جي هغه وکیل روړی و یو ایس بي او پولیس ته یې ورکړو. ما داسې چېرته شوی دی چې وکیل روړی او پولیس له ورکړي هغه. اوس په 14 تاریخ باندې بیا دوی چل کړی دی پولیس، هغه چې کوم رپورټ په پنجاب فرنسیک ولا راغلی دی او نادرا نه راغلی دی، دا دغسې رپورټ بند لفافه کې جج له ورکړو. جج ورته وایي چې زه پې څه وکړم، خپل ضمنیانو کې واچوئ او جمع کوي څه طریقه کاري چالان. همدغه سبب چې دوی به ضمنونه دوی ورته وایي چې هغه وکیل ورته وایي، وکیل خو د حکومت یې که نه، هغه ورته وایي چې دا خو چالان جمع شوی دی، اوس دوباره څنګه؟ هغه ورته وایي چې ما د چل مه ښایه، دا رپورټ جوړ کړئ بیا جمع کوي که نه. اوس دې کې ما بیا سی سی پي صاحب سره خبرې وشوې. نو سی سی پي صاحب ما خو آی جي صاحب ته وویل، نو آی جي صاحب وایي چې سی سی پي صاحب به د دې جواب راکوي. نو سی سی پي صاحب دا خبره کوله چې بالکل جی دا هغه هم دا خبره وکړو چې دا خو د هغې مخالف وکیل ورکړی و جج ته، جج مونږ له راکو او مونږ وکړو. نو هغه رپورټ راغلی دی. اوس که دا مونږ ته که عدالت وویل چې دې باندې کاروایي وکړي، نو مونږ به کاروایي کوو. او بیا چې کوم دی ما تپوس وکړو، ما که کاروایي خو داسې کیدی شي بیا اوس خو دې کې دا د دوی نوم راغلی سهیل افریدي وزیر اعلی دی. دوی ما ته وایي چې نه د چا هم نوم یې مونږ خو به تفتیش به کوو که نه. واقعي خبره ده چې چا هم نوم وي نو تفتیش خو د پولیس کار دی. خو لکه اوس ګورو به چې پولیس څه تفتیش کوي. بالکل سر، زه هم دغه خپل سوال یو ځل بیا وکړم که نه سر، چې دی به اوس ډېر ګران امتحان نه دی دې دپاره سر چې لکه مطلب چې وکړي نو هم مسله ده، چې ونه کړي هم مسله ده. ګوره یو طرف ته وزیر اعلی صاحب دی، بل طرف ته هم چې کوم دی تکړه خلک دي، مضبوط خلک دي، چې هغوی وایي چې بھائی چې کوم قانون دی هغه مطابق فیصله وکړي. اوس چې تاسو لیږلی دی رپورټ راغلی ته خو به ضمنیانو کې اچې، ته به چالان جمع کې که نه ضمني کې، او بیا به ته دوی نه تفتیش به کې تفتیش رپورټ. نو اوس ګورو چې دوی د چا سایډ علي، دوی د وزیر اعلی سایډ علي که نه دوی د قانون چې کوم وایي یا چې کوم کیس دی انصاف. یو غټ امتحان هم دی سر چې مطلب دا مونږ وایو چې غریب ته انصاف نه میلاویږي، نه میلاویږي. اوس به دې کې پته لګي چې پاتې دي وبه ګورو چې څه کوي دي. سر تاسو خو په هر ټاپک باندې مطلب ماشاءالله تاسو ته معلومات وي، خو چونکې زه کرایم رپورټینګ کوم نو زه کوشش کوم چې زیات کوېسچنې زموږ د کرایمز حوالې سره یا پولیس ریلیټډ وي. مونږ سره یو شیز چې زه د ډېر وخت نه ګورم، اوس خو دا نور چې کم 8 ډسټرکټ دي نو دا مرج شو کې پی کې اکثر دغه ډسټرکټ ته چې موږ ګورو دي چېرته په پېښور کې یا په نورو ډسټرکټو کې داسې دا پی سی ایس افسران چې کوم دي نه دي ټاکولي. دغه ځای ته یو پی ایس پي افسر ځي نه کدي لګوي نه، دغلته ټول د پی سی ایس ګروپ دا وجه څه ده؟ یو خو لکه زه تاسو ته ډېر کلاو دا وایم چې آی جي صاحب ما ته پخپله ویلي دي، هغه وایي چې پی ایس پي افسر چې کوم دی زمونږ د خبر پختونخوا ته راځي نه څوک. اچھا صاحب یو هم ویلنګ نه دی چې دلته ډیوټي وکړم. څوک وایي چې دلته حالات خراب دي، څوک وایي تنخواه بهانه جوړه کړي، وایي تنخواه کم دی، پنجاب کې تنخواه زیات دی، څوک وایي بلوچستان کې تنخواه زیات دی. دا ځان له یو ایشو ده. اچھا خو که ته وګورې که نه نو پی ایس پي افسر چې کم دی ډېر کم لګي د مرج ایریا کې. پی ایس پي مرج ایریا کې زمونږ خپل خیبر پختونخوا والا خو بیا مو لګي، پنجاب افسر نه ځي. نو دا دغې ذمواري نه ده سر د آی جي چې دغه ځای لو کې مطلب دا دی دا هم پولیس افسران دي، هم پولیس افسران دي. نو دلته قرباني به صرف پښتانه ورکوي. یو خبره سر صاحب آی جي صاحب هم پی ایس پي دی که نه، نو دا افسران هم پی ایس پي دي که نه. باقي زمونږ ګورې 13 ورځو کې زمونږ یو ایس پي چې کوم دی هلته شهید شوی دی، ټانک والا چې کوم و هغه رینکر و که نه، مطلب زمونږ د خیبر پختونخوا پولیس والا و که نه. نو دا چې کوم پنجاب نه راځي هغوی دلته راځي کال دپاره 2 کالو دپاره، هغوی وایي چې مونږ د لانجو کې نه راځو، تاسو دا ستاسو خپل صوبه ده او دا ټول تاسو پوه شو کار هم پوه شه. هغوی ښه ځایونو کې ډیوټي والي، لکه ښه سیټیز کې ډیوټي والي، انجوای کوي، بس واپس لاړ شي. او که هم ګورو سر کمو پی ایس پي افسرانو چې زموږ دلته په جونیئر رینک کې ډي پي اوز پاتې دي، ای هلته بیا چې پنجاب ته لاړ شي 15 شپږ کاله پس بیا ډي پي اوز لګي. هلته خو لکه د وګوره زمونږ د صوبه کې خو لکه دوی راشي بس په ښه سیټ باندې دوی ته سیټ او دوی نه تپوس کېږي چې کم سیټ الی
بالکل لکه پنجاب ته زمونږ افسر لاړ شي څوک تپوس هم نه کوي د دې دوی غریبان چېرته لرې یا خوا دې خوا مین سیټیز کې نه لګوي دوی. بالکل سر اوسه پورې ما چرته زه 2005 کې فیلډ ته راغلی ما چرته ونه لیدې چې په کرپشن کې د پی ایس پی افسرانو ته څه سزا میلاو شوي. که د بل طرف ته مونږ پی سی ایس وګورو نو مطلب دا د ناصر درانی صاحب وخت تاسو یاد کو ایس پیز ډي ایس پیز چې کوم دي برخاست شوي وي د نوکرۍ نه نو دا پی ایس پی کرپشن کوي نه که نه دي ته څوک سوی نه. یاره چې کرپشن خو ښه ډېر کوي لکه چې پنجاب نه چې څومره افسران راغلي دي که نه هغه کې زه به تاسو ته وایم چې 50% داسې وو چې هغې دلته هر څه کړي دي څه نه دي پرېښي. خو دا دی چې ستاسو خبره بالکل ټیک ده او اکثر دا زمونږ چې کوم پی سی ایس افسران دي یا زمونږ چې کوم پولیس چې کوم افسران دي دوی دا ګیله کوي چې جی لاندې چې کوم ډي ایس پی وي ایس ایچ او وي یا مثال مقرر پورې هغې ته سزا میلاو شي یو کیسي ما سره مثالونه شته. بالکل زه لکه دلته په دې نه ورکوم چې کیدای شي هغه کیس روان یا نور څه خبره وي هلته پی ایس پی چې کوم افسر و که نه ایس پی او هغه ته سزا نه و ایس ایس پی ایس ایس پی او هغه ته سزا نه و. نو ما تپوس وکړو یو ځل آی جي نه ما ورته ویل چې دا خو ډېر ظلم نه دی چې لاندې طبقه چې کوم دی هغه تاسو سسپینډ هم کوي برطرف هم کوي او نوکري نه غریب لاړ شي او بر افسر چې کوم دی هغه خپل حصه هم والي خپل هر څه والي هغه لاړ شي هغه ته پته وي چې لکه دا انصاف خو نه دی که نه. بالکل سر تاسو خو آی جي سره هم کېنې ګورنمنټ سره هم کېنې ای ته کم سے کم څنګه چې تاسو وی کنه پنجاب والا د خپل خوخه پوسټینګ علي اوس لګي ورځې مخکې هفته لس ورځې پهله د فقیر آباد ډیویژن ایس پی دی ارشد خان کالی او نیم ایس پی دی ای مطلب ډېر ښه طریقې سره خپل کار روان کړو. د دوران کې 2 پی ایس پیز رال زموږ په خبر ته هغه غریب خبر هم نو بس په سکندونو کې دا بل زیم نو کرک ته دا ټرانسفر شوی یو پی ایس پی له فقیر آباد ډیویژن ورکړی شو بل له صدر ډیویژن ورشو. صدر ډیویژن چې کوم تاسو ګورئ نو هغې کې متنو او بډبیر او دغه دي پنجاب افسران خو چېرته دې ته زموږ ټینګې نه دي هغه زر تر زره ځان له 2-3 ورځو کې هغه ځان له پنجاب ته آرډر وکړو هغه بیا دې سره اپشن نو هغه ځای ته بیا هغه ارشد چې کوم دی د هغه ځای نه راوستی شو نو دا فرق به دې څو پورې وي سر؟ دا فرق خو به وي دلته وجه دا تاسو ته ما ویل یو خو لکه چې کوم دا پی ایس پی افسران راځي که نه دوی ته دوی چې کوم دی یو خو داسې آسان پوسټینګ ورکوي چې لکه ته ولېږه شمالي وزیرستان ته یا جنوبي وزیرستان ته ولېږې که نه بالکل یا ډي خان ته ولېږې ټانک ته ولېږې لکه داسې بنو ته ولېږې دلته ته وګوره څوک لګېدلي دي. بالکل که لګېدلي هم دي پښتانه افسران ټول پښتانه افسران دي زمونږ لوکل افسران دي. دوی ما تاسو ته وایي که نه چې پهله خو دوی راشي دوی نه تپوس کېږي چې سر تا ته کم پوسټینګ ورکو دا ورته چې ماله دلته پېښور کې راکړه نو هغې له پېښور کې ورکړي او زما افسر چې کم پېښور کوي هغه فوراً دې ځای نه لړه کړي ورته چې ته ټانک ته ځه ورته چې کوم دی ساوت ته لاړ شه او ډیرو ته لاړ شه لکه تاسو وګورئ دوی ته به ښه آسان پوسټینګ ورکوي. بله دا ده چې پولیس کې دننه بیا یو پی ایس پی دی او یو بل هغه دی لکه د دې رینکران دي پی سی ایس چې کوم دي هغې سره ځان له ظلم وي لکه هر ځای کې پی ایس پی چې کوم دی هغه دا ګڼي چې زه خو چې تر اسمان نه کوز شوی یم او دا غریب خو دلته هسې مړه رینکر دی دی څه کوي دلته نو پولیس کې دا شی ډېر زیات دی لکه دلته بیا دا شی چې کوم دی هغه سره ډېر نقصان کېږي لګیا دی. او که ته وګورې ته ما ته ووایه چې لکه پی ایس پی چې کوم دی دا بهر نه راغلی وي هغه اوس دا بده خبره ده خو لکه هغه ته چېرته شهادت ته ګورې که نه زمونږ پولیس خو ډېر شهادتونه ورکړي دي. بالکل او ټول رینکران تر ایس پی پورې سپینه والا ایس پی پورې نو بیا که زمونږ شهید شوي دي نو چلو دلته ملک سعد وي یا نور هم پښتانه چې کوم دی ای دلته سخت ځای ډیوټي هم کړې ده په سخت وخت کې خو دې بالکل زیاده زمونږ صوبه پرېږدي سر نو بس دا دوی خو دلته راځي نه ما ته چې پهله خو دوی راځي نه چې راشي بیا سفارشونه کوي او آی جي چې کوم دی که نه هغه د پنجاب وي نو بیا لږ اسانه شي هغې ته نور اسانه شي پوسټینګ کې دا خبره سر دا پوسټینګ ټرانسفر موږ د آی جي خبرې وکړې که پېښور ته موږ وګورو که نه سر پېښور کې لنډ دی د موجوده سی سی پی چې کوم دی میا سعید دی دې نه مخکې چې قاسم خانو دې ځای کې دا پوسټینګ ټرانسفر ته تاسو څنګه ګورئ سر چې مطلب په میرټ کې د مخکې ما اوسم یاره چې که څوک دا خبره کوي که نه چې زه په میرټ کوم دا دروغ وایي جی هېڅ میرټ نشته. ګوره سمپل خبره ده زه تاسو ته یو خبره وکړم ته یو تاڼه ده ټیک ده هغه دپاره ته یو ایس ایچ او لګې او تا سره چې کوم دی 3 افسران دي 3 واړه یو رینک کې دي 3 واړه چې کوم دي مثال انسپکټران دي ټیک ده 3 واړو ښه تاڼې کړي دي ته ما ته وایې دې کې به ته څه میرټ وګورې ته خو خپل خوښې به یو لګې که نه نو دا که څوک ما ته وایي که نه دا خبره
دلته چې کم خلک لګېدلي دي دا ټول سفارش باندې لګېدلي دي. اچھا که هغه غټ نه غټ افسر وي. ها یو ځل ما یو افسر ته وویل ما یاره یو کس معمولي هغه ما ورته یا دا دلته څه مسله ده هلته ولېږه. نو ما ته وایي چې یاره زه خو میرټ باندې کوم. نو ما هغه ته وویل چې ته خو پخپله په سفارش راغلی. دا تاسو ما کو او هغه افسر زه نوم نه علم. سره نو زه سیده لاړم آی جي ته. ما ورته چې دا تا چې دا په سفارش لګولی دی نو ما ورته یو ریکویسټ وکړو. ګوره بعضې ټایم دا وي چې ته مثال یو پی ان برتي کې ټیک ده. اوس هغه دپاره تا یو شرط دی چې میټرک به وي. ټیک ده. میټرک وسونه ډیری مطلب چېرته یې کار کړی وي. نو دا چې خو 50 کسان راشي نو ته به اوس هغه کې میرټ به څه کم ځای نه معلومې څه طریقه به میرټ ته ورته ښه چای جوړ کړه هغه به چای هم ټول به ټیک جوړ کړي. دلته زه دا وایم چې ګوره دا میرټ نشته. آی جي ما ته خندل. ما ورته وایي چې ګوره دا سړی خو تا سفارش باندې لګولی دی نن دی ما ته وایي چې زه میرټ کوم. ګوره میرټ نشته. ته ما ته ووایه پېښور کې څومره ایس ایچ اوز دي؟ 34 ایس ایچ او دي. دې کې SI ایس ایچ او شته؟ سب انسپیکټر شته؟ بالکل سره انسپیکټر شته. نو کم میرټ شو؟ مطلب کني د دې لپاره چې کم د دې د پولیس رولز دی هغه سب انسپیکټر به ایس ایچ او لګي. ته ما ته ووایه چې میرټ خو دې ته وایي که نه بیا چې ته انسپیکټرانو کې چې څومره انسپیکټران دي هغه کې ته وګورې ځان له ایس ایچ اوز وګورې. ټیک ده. سره نو تا خو ایس ایچ اوز چې کوم دي تا انسپیکټران تا خو هلته په لاین کې کینولي دي. بالکل. نو دا سفارش څه قسمه سفارش سر؟ هر قسمه سفارش یو افسر ما ته وایي زه چا هم نه منم. نو ما بیا یو ایس ایچ او ټرانسفر شو. نو ما تپوس وکړم هلکه څنګه چل دی؟ وایي بس زبردست سفارش مې وکړو. نو سفارش زور پکار دی که نه د چا زور وي دلته. دلته هر سړی دا وایي چې یاره زه په هر څه کار چې کوم دی په میرټ. نو میرټ خو تاسو ته ما چې میرټ خو په دې نه وي که نه ستا چې کوم دی تا ته مخامخ 3 افسران راشي ته پکې یو چایس وکړې چې بس دا ټیک دی. سر سفارش وی یو کرپشن وی کنه سر اسه میا سید سے په وخت کې مونږه سفارش کې دی شي خو لکه چې څنګه مخ کې به د کرپشن خبرې کې دی چې خلک په پیسو لګي مخ کې چرته داسې شي دي سر په پیسو به خلک لګي کنه بس صرف د یو بل وینا داسې فرضي خبرې. اوس پورې ما ته صدا سي د پیسو خبر نه دراغله کچا پیسې ورکړي وي یا څوک داسې شوی. باسي ټایم دا موشي چې یو کس مثال چې ته سفارش کې کنه او ما ته یو افسر داسې خبره کوله چې یاره ما خو په سفارش باندې لګول اوس مخکینی چې کوم دی هغه پیسې اخیستې داسې هم کېږي که نه چې یو کس پیسې ورکړي وي او بل کس هسې سفارش کړی وي. نو لکه اوس وګورو که موږ سره مطلب هغسې ثبوت خو نشته. نن سبا چې کوم دی لکه زه وایم چې پیسو خبره ما نه دی اورېدلې بالکل څنګه چې به مخکې کېده. اوس چې کوم دی صرف دا په سفارش کېږي دا ما ته دا پته ده دومره پورې زه ویلی شم. او باقي دا چې لکه ډیفرنٹ ځایونو کې کته وی چې پولیس کې کرپشن نه کیږي نو دا ډېر غټ دروغ دی. سر اسې دا ذمہواری دا چې کوم کوېسچن کوم سر دا ذمہواری چې کوم دی د آی جی نه جوړیږي چې کله که تاسو وګورئ د تاڼو پر ډے چې کوم خرچه ده د ایس ایچ او میلمه رالو داسې څوک رالل کوم افسر څوک رالیږلی دی 10,000 15,000 داسې تاڼې شته چې د هغې د تاڼې خرچه چې کوم د چیرو ټایم 15-20,000 روپۍ ده اخو د آی جی طرف نه یا سی سی پی طرف نه نشته. دغسې د پټرولو چې کم کټ لګېدلی دی سر تاسو ته پته ده 300 لیټر چې کم دی مخکې به یو ګاډي ته میلاوېدل اوس یو تاڼې ته میلاوېږي. دغې تپوس نشته چې یاره مطلب ستا د رهایش ځای په کمره تاڼه کې شته که تا بار ځای نیولی دی پټرول ته د کم ځای نه اچې د تاڼې خرچه ته کم ځای نه کې دا تپوس نشته. او کوم دا خلک بیا په کرپشن کې ګیر شي د 1,000 روپو کرپشن یا 10,000 نو بیا یې سسپینډ کوي هم برخاست کوي. کیسر صاحب داسې تاڼې شته چې پکې بجلی نشته میټر نشته هغې بجلی لګولی دی ځان نه یا غلا کوي او یا چې کوم دی په خپله ورته بندوبست کوي. لکه ګوره ته تاڼه جوړی که نه یو خو پهله بلډنګ نشته تا ته پته زمونږ د مرج ایریا کې د تاڼې بلډنګونه نشته چوکیان هم نشته نو دا پولیس والا به چېرته پاتې کېږي. لکه دوی ټیک ده ګوره یو ځای کې کرپشن کېږي بعضې تاڼې داسې دي چې هلته سمګلنګ کېږي هلته جواري کېږي هلته چې کوم دی نور داسې کارونه کېږي هغه نه هغه پیسې هغوی ګټي ټیک ده. خو زیاتره داسې دي چې هغوی سره د پټرول پیسې نشته ګاډي ورکړي دي ولا خو بعضې ځایونو کې خو ګاډي هم نشته که نه بلټ پروف ګاډي دي نه هغه دي خو بیا هغه چې کوم دی هغه سره کاغذ نه وي د کاغذ پیسې نه وي ورسره نو دا ایس ایچ او بیا کم ځای نه پوره کوي. دا ما دوی بیا په کرپشن کې راونیسي. زه دغه وایم چې ګوره بعضې څیونه دا وي چې هغوی بیا کوشش کوي چې دا پیسې زه کم ځای نه راوړم
او بعضې خو مطلب افسران بعضې ځایونو کې دا هم وي چې هغوی چې راشه دا خرچې هم پوره کا، لکه میلمانه راځي، نور راځي، فنکشن کیږي، دا خرچې به کم ځای نه پوره کیږي. نو پکار دا دی چې د پولیس چې کم بجټ دی که نه، زما خپل دا دی چې ون لاینر بجټ پکار دی هر تاڼې دپاره. بالکل یعنی ون لاینر دا دی چې هغه کې لیکلی چې بھائی د دې تاڼې ته کال کې چې کم دی 10 لاکھ روپۍ به ملاویږي. ٹھیک ده، هر میاشت کې هغه ته پیسې به راځي، هغه به خپل مثال خبره چې میلمه رالو هغه به ورباندې چیس کی. مثال خبره چې یو سړی رالو هغه یې کینول، کاغذ پین هر څه به برابري. تا ته پته ده زمونږ تفتیش بد حل دی. 13 روزو کې یو کیس کې چې کم دی یو ماشوم بری شوی دی چې تفتیش ټیک نه وه. وجه دا تفتیشي چې کم دی هغه سره پیسې نه وي چې هغه عدالت ته لاړ شي راشي. ښه تفتیش دپاره چې یو ځای ته ځي نو آخر ګاډۍ کې به ځي که نه که پیدل به ځي، هغه سره دومره پیسې نه وي چې هغه لاړ شي کس پسې و هغه پسې چاپو پسې و دی خو پولیس ناسي که نه. دا ګور اشتهاریان څومره زیات شوي دي، لکه کرایم زیات شوی دی هلته اشتهاریان هم زیات شوي دي او پولیس سره وسایل نشته چې لاړ شي. او دا خلک زمونږ د صوبه کې د آی جي صاحب دا خبره چې زه رالم پوره صوبه کې یو بلټ پروف گاډی نه و، وایي چې صرف ما سره یو بلټ پروف و. بالکل مخکې نه وایي زمونږ دا افسران ولې شهید شو چې بلټ پروف گاډی نه فایرنګ پې وشي همالته شهید شي. خو بیا چې ګاډی وي ورسره نو جامر نه وي ورسره، جامر ورسره وي نو د تھرمل گن ورسره نشته چې وایي په تاڼه حمله کېږي. تھرمل گن کې د شپې دی ګوري چې وایي حمله کېږي، کم ځای نه خلک را روان دي. دې دپاره اختریات صاحب سره ډېر کار کړی. اختریات صاحب کار کوله خو لکه دې کې زیات بیا د حکومت ذمواري شي، یعنی پیسې به حکومت ورکوي که نه. دا آی جي نشي کولی، لکه دا ذمواري آی جي به هله پوره کوي چې حکومت والا پیسې ورکړي. چې آی جي ته پیسې نه ملاویږي هغه به کم ځای نه پوره کوي دا ټول. نو هغه بیا دا واقعات چې زیاتېږي نو بیا لکه خلکو کې دا خوف پیدا کېږي که نه. د هغې مطلب دا وي چې دا دهشتګرد چې راځي چې خوف پیدا شي چې مونږ تاڼې باندې حمله وکړو، مونږ چې کم دی په ګاډۍ اوس ګورې پرون نه بل ورځ چې کم دی ډیرو کې یو ایس ایچ او یې ویشتی دی، 3 چې کم دی ورسره پولیس والا هغه شهید شو. نو دا لکه داسې واقعات هم کېږي، دې سره بیا خوف پیلاوي. خوف پیلاوي. سر مونږ وګورو پیښور پولیس یو کمپین هم شروع کړی دی، بلکې د دې نه پیل هم شروع د دې کریمینلز خلاف پولیس مقابلې په سونو پولیس مقابلې وشوې، په درځلونو کسان پکې مړه شو. هغې نه باوجود تاسو څه ګڼئ چې کرایم کې څه کمی راغلی؟ کیسر خان کرائم روز پر زیاتېږي لګیا دي. دا د پولیس خپل ډیټا ده چې جنوري کې د 2026 کې 5000 نه زیات چې کم دی کیسونه درج شوي دي. او تاسو دا پته ده چې لکه یو تاڼه کې یو کیس درج شي باقي روزنامچو کې واسې گپ شپ کې لاړ شي، لکه یو کیس به درج کړي 3 به پرېږدي. بالکل سره چې 5000 صرف پېښور کې یادوم چې 5000 په یو میاشت کې درج شو، اف آی آر شوي دي. نو روزنامچې به څومره وي او هسې به ټال مټول به څومره کړي وي، لکه ټول خو دوی نه درج کوي. نو پېښور کې میاشت کې زما چې کوم اندازه ده دا 10-15 هزار پورې دا فګر روان دی. تاسو وګورئ پېښور کې دا رهزني زیاته شوه، دلته موبایل سنیچنګ زیات شو، سټریټ کرایم زیات شو، دا روز پر زیاتېږي لګیا دي. پولیس چې کم دی ذمواري دا ده چې لکه دا ګوره ډکیتیانې شوې، غلا شو، دا اصل معاملات دي. ګوره دا قتل دا شیونه چې کم وي که نه دا خو د خلکو دشمنیانې وي. جګړه وشي یو ځای کې کمره کې جګړه وشو، ما فایر کو تا فایر کو، یو کس هغه شو. دا کم کار چې کم کېږي په سټریټ کې، یعنی دا او بعضې خلک دا خبره هم کوي چې پېښور اوس کراچۍ جوړېږي لګیا دی. لکه کراچۍ کې به دا ډېر زیات دي، هلته ته موبایل نشي ګرځولی. اوس پېښور کې هم دا حالات شروع دي چې پېښور کې که ته موبایل ځان سره ګرځې نو سنیچر چې کم دی تا نه علي. فقیر آباد کې بل ورځ یو واقعه وشوه، یعنی ینګ هلکاني غریب رواني او بل کس به راشي تمانچه به کېږي تا نه به دا والي. د پولیس اصل ذمواري د سټریټ کرایم باندې دی. او بله خبره ګورئ دا سټریټ کرایم لیټ اور کې کېږي او پېښور کې تاسو ته پته ده، بلکې صوبه کې پولیس چې کم دی 5-6 بجو نه پس خو پولیس ښکاري نه، لکه پېښور کې هم دا حل دی.
غیر چاپیر چې کم دی تاسو ته به پولیس نه ښکاري. بلکې دین مخکې چې کم سی سی پی او هغه خو باقاعده وینا کړي او ورته چې رینګ روډ نه چې کم دنه علاقې دي ای بالکل هغه ته آرډر دی چې تاسو په کور تاڼې نه بن سر نو دلته صوبایي ګورنمنت شته آی جی پی شته سی سی پی او یا پولیس یو غټ فورس شته او تاسو وایي چې په خبر نه بکراچي جوړي کې نو داخله وکړي سر دا هم دغه څه ګوره دا د دې ذمہوار اوسه ذمہواری ده سر. ګوره دلته دوه درې فیکټر ډېر زیات دي. یو خو دلته دا دی چې ګوره پېښور کې کریمینلزم شته ټیک ده دهشتګردم دي ټیک ده هغه هم ځان له دلته ګرځي را ګرځي. بیا نن پاکستان کې مسله دا چې ګراني ډېره زیاته ده ټیک ده ځوانان بېروزګار دي هغې سره بل لاره نشته. هر سړی وایي چې زه ځان له موبایل والم ځان له پیسې وګټم او روزګار شته نه. دا ماشومان بیا څه کوي دغه دوی خپلو کې کښېني چې راشه یار نن به دا یو شوکه وکړو یو کس نه به دا پیسې وو چې کار روان کو د چا په مجبوري وي څوک به چې دا کس ته دا کوي. کریمینل ګروپونه هم دي که نه تاسو ګوره پېښور کې کریمینل ګروپونه نشته ولې نشته ښه ډېر دي. څوک چې کوم دی دا هغه کوي څوک جیب کټ کوي څوک څه کوي لکه ځان ځان له ګروپونه جوړ دي او دا ګروپونه نن خو نه دي جوړ یو تسلسل سلسله روان دي. او ځوانان چې کوم دي چونکې دلته حالات داسې دي چې یو طرف ته دماکي وي یو طرف ته حالات خراب دي دهشتګردم دي دلته ورسره چې کوم دی دا خلک هم شته. اوس پاکستان کې دننه ټي ټي پي والا ډېر زیات انوالو دي پاکستان کې دننه داعش والا چې کوم دي خیبر پختونخوا کې ډېر زیات اکټیو دي او ورسره چې کوم دی القاعده حوالې سره هم خبرې راځي. نو دا داسې ګروپونه دي چې دوی هم خلک انګیج کوي. بیا زمونږ چې کوم دی که ته وګورې دا ایس پی آر صاحب چې کوم جنرل صاحب دی احمد شریف صاحب هغه دا خبر ډېر کوي چې دا کرایم چې کوم دی که نه د دې نیکسس دی د دهشتګردانو سره دوی یو بل سره ملو دي. دلته چې کوم کارونه کېږي او دلته ګوره دا بتې چې کوم کارونه کېږي بتې هغه ټول دی کوي یعنی دی شاته ورپسې هغه لګېدلی که نه نو دا یو مکمل چین دی. اوس دلته پولیس چې کوم دی دا فوکس پکار دی چې هغه دی هغه ته ورسي چې دا ګروپونه ختم کړي. ګوره یو انډیویجول وي هغه بېله خبره وي چې کم ارګنایز ګروپ وي که نه هغه دوی ته پته وي پکار دی چې هغه باندې لاس واچوي. هر څوی مورس خو پولیس مقابلې کېږي سر په دې کې دې مړه کېږي زخمین ښه اوس لکه دې نه هم پته لګي چې ګوره سنیچنګ زیات شوی دی ولې چې دی مقابلې کوي که نه خلک پکې ولي نو ختمیږي نه. لکه دا شاته ګوره د دې چې کوم ګینګ دی زه ته بلې بار بار دا خبره کوم بالکل چې دا ته ولې دا ټیک ده که تا وویشتل که نه هغه مطلب دا دی چې ګوره هغه باندې هم خلک دا خبره کوي چې ګوره دا پکار دی دې ته سزا ملو شي عدالت کې پروف شي. موږ ته پته نشته چې دا چې دوی ویشتې د واقعي دا هغه دی هغه کس دی چې چا پرون دا کړی دی واقعه ولې چې څه هغه خو نشته که نه تفتیش نشته څه هغه نشته دا هغه فایرنګ کړی دوی فایرنګ کړی دی دا پته نه لګي بیا سړی مړ دی نو هغه ته سزا پکار دی خو ټرایل پکار و چې بی دی ته څه. خو اصل خبر زه بار بار دا کوم چې د دې پس شاته چې کم خلک دي چې کم خلک دا ماشومان دې ته راولي هغه ارګنایز چې کم ګروپونه دا هغه مشر پکار دی چې هغه ونیسي که نه دا خو ځوانان دي دی خو لکه استعمالیږي بعضې ځایونه کې. سره څنګه چې تاسو وایي چې آی جي مطلب د صوبایي ګورنمنټ څوک خبره نه مني آی جي دی په خوښه نه دی راغلی آی جي چې کوم دی د دې صوبې هم نه دی د هغه انټرسټ هم نشته دغسې بیا د افسرانو پوسټینګ ټرانسفر هم دی دغسې د انویسټیګیشن څنګه تاسو خبره وکړه هغې به زه زیات وضاحت لږ وکړم چې هغې سره ګاډي نشته چې پتاڼو کې کم او ډبل آیز دی هغې سره ګاډي نشته نفري ورسره کمه ده انویسټیګیشن والا دونه مسایل دي چې تاسو ګورئ څونه غټو غټو کیسونو کې آی روز ضمانتونه کېږي په پولیس حملو کې هم د ملزمانو ضمانتونه شوي زموږ د صوبې باندې څه جوړېږي سر دا زه ته یم چې دا کیس بلوچ های کورټ کې و چې یو هلک یې رها کو پولیس لاین حملې کې بالکل هغه سره څه لیکلی دی هغې های کورټ فیصله کې څه لیکلی دی هغه وایي چې تفتیش چې کوم دو کمزور نو دا به کېږي سر زموږ د دې پېښور او زموږ د دې صوبې به څه کېږي بیا ګوره دا خلک وایي که نه چې پولیس نو دغه وجه ده زه وایم چې پولیس حالات ټیک نه دي حالات د ګوره پېښور کې کرایم زیاتېږي لګیا دی وجه دا دی چې کله ته ونیسې هلته تفتیش کې ته کمزور یې عدالت ته بیا ښه عدالت بیا دا وویل چې ګوره دا تاسو بیا عدالتونو باندې اچوئ که نه نو چې جج ته خو ته ثبوت راکړه که نه بالکل اوس ګوره همدغه خبره ده چې خلک وایي چې بھئی ایکسټرا جوډیشل کلینګ هم روان دی مثال خبره دوی چې کم دی مثال یو چا اغلا کړی یا شوکو کې هغه دی دوی چې کم دی چېرته انکاونټر وشي د په دې انکاونټر باندې هم کوشچن اوچتېږي لګیا دي که نه
خو هلته چې د دې تفتیش ټیک نه دی دې باندې هم کوېشن دی. بالکل. او دا خو د وخت سره موږ اورو های کورټ خو دا چې کوم هغه دې باندې دا لیبل ولګول چې بھئی تاسو تفتیش کمزور دی. آی جي صاحب څه وکړل پکې بیا؟ سم نو دغه ځای هم چې آی جي صاحب دې طرف ته اړه غور نه کوي چې بھئی دا کرائم زیاتېږي لګیا دی وجوهات یې څه دي. ته مانه ته دا خبره ته کې که نه آی جي صاحب کله پېښور حوالې سره بریفنګ اغستی دی پېښور کې څه صورت حال دی؟ بالکل بیا موږ داسې څه لیدلي نه دي. هغه دې ته اړه سوچ نه کوي. هغوی زما کار نه دی دا. بس دا زموږ صوبه پهله مغرقه وه دا بیا مغرقه دلته افسران چې کم دي خپل خوښه ده چې څه کوي کوي به. سر دویم خبره که موږ وګورو د پېښور کې مطلب دا دی چې د میا سید صاحب چې کوم یو سیستم شروع کړی دی د خلکو د جایدادونو تنازع دلته زیاتره مړي هم په دې جایداد تنازع باندې کېږي جنګ جګړې هم په دې باندې کېږي. ای دا یو شیز کړی دی چې خلکو ته د 20-40 سال قبضې چې کوم وی هغه میلاو شوې چې په کم باندې خلک هغه پولیس وایي چې یاره ناجایز پې ناستو دې ته په کم نظر ګورئ سر؟ یاره چې زما دا خیال دی پنجاب کې هم هغوی دا کړی دی. پنجاب کې هغوی داسې وکړو چې دې دپاره قانون یې راوستو پولیس یې با اختیار کو. نو دلته قانون نشته. قانون نه بغیر دی لګیا دي. ګوره ټیک دا یو کس دی هغه کیدای شي دی ښه کار کوي لګیا دي یو ځای کې به صحیح کس ته به قبضه ملاوي خو دا خو ګوره ټرایل کې بعضې بل ورځ یو کس پریس کانفرنس هم کړی دی هغه وایي چې زما خو عدالت کې کیس دی خو دوی رالل ما نه په زور یې دا قبضه واخیستو. ګوره پولیس په کار دا دی چې عدالت په حکم باندې کار وکړي که نه. پولیس سره خپل اختیار نه چې ته لاړ شې یو ځای نه بل ځای نه ته چې کوم دی خلک راوباسي او قبضه ورکړي. ګوره کیدای شي مطلب یو لس صحیح کیسونه وي مطلب واقعي هغوی سره ظلم شوي خو 2 کیسونه به چېرته چا به څوک روانې وکړي پولیس کې او هغه دا کار وکړي. دا ټول بله زه دې باندې تحقیق کې مروله شوی دی هغوی دا خبره کوله چې دا کیس عدالت کې دی او پولیس چې کم دی په زور مونږ نه هغه کو بیا هغوی هغه روډ بلاک کړی یونیورسټي روډ پولیس ته کنسل کولی لکه دا د پولیس په کار دی چې ګوره ډېر احتیاط سره په کار دی. زه دا یم چې ګوره انصاف دپاره عدالتونه دي خو که پولیس ته یو اپلیکیشن راځي نو په کار دا دی چې یو خو ما ویل چې قانون څه نشته داسې صوبایي حکومت یو قانون جوړ کړي چې پولیس ته اختیار میلاو شي چې بھئی تاسو ځئ په خپله چیلنج کولی نشي څوک پروټیسټ نشي کولی. بله خبره ده چې ګوره پولیس په خپل هم دا بل یو سینیر صحافي دی جی نوخار قسیم شاه هغه یو بل یو بیان جاری کړی دی چې زما خپل کور دی او دلته پېښور کې هغه باندې چوکۍ جوړه ده خو دوی اوس ما ته خالي کوي نه سپریم کورټه پورې زه لاړم چې دا زما خالي کوي په پولیس په خپله قبضه کړی دی. دا هم قبضه ده نو دا هم قبضه ده که نه نو په کار نه دی چې دوی خالي کي ورته. بالکل نو داسې دوی مجبوري به وي څه داسې زه وایم چې ګوره طریقه کار بیا دا پکاري چې بیا د پولیس دپاره هم دغه شی اوس ته ما ته ووایه کیسر صاحب چې دا پولیس په زه دې پسې ولګوم چې هغوی روغې کوي خلکو کې دشمنیانې دي هغه خپلو کې راجینامې کوي جایداد تنازع به حل کوي. نو دا چې کم شوکې کېږي دا چې غلا کېږي دا چې کم ډکیتیانې دي او دا چې کم کریمنل ګرځي دی پسې به څوک ځي. نو دا لکه په کار دی چې هر طرف ته سړی غور وکړي او بعضې ټایم زه وینم داسې چې دوی زیات په سوشل میډیا ډېر زیات اکټیو دي معمولی کار وکړي سوشل میډیا باندې هلکه ته دا تا ته تنخوا ملاویږي. ګوره کیسر صاحب یو خبره یاد ساتئ پولیس چې کم کار کوي د هغه تنخوا علي او دا په زموږ وینا نه دي برتي دوی برتي شوي دي خپل خواهش باندې او ښه په مصیبتو برتي شوي دي امتحان به ورکړي وي هغه نه بس چا به کړي وي نو دوی چې برتي شو دوی ته تنخوا ملاویږي دوی ته ګاډی ورکړی دی افسر وي که هغه وي نو دا دوی ذمواري ده که نه به سوشل میډیا باندې به دا ورکړي چې ما دا وکړو. زه اکثر دا وایم خبره چې ګوره یو کار وي چې ته خپل دفتر نه علاوه کې که نه چې هغه ستا ذمواري نه وي او ته کې ستا ډیوټي نه وي نو ته خو بیا ستا حق کې زه ویلی شم چې جي کیسر صاحب ډېره مننه دا خو ته تنخوا هلی که نه نو د هغه هم پبلیسټي کوي او جي نن مونږ چې کوم دی دومره دا ونیول دا مو کول دا خو ستا کار. ملک صاحب که مونږ وګورو که پنجاب نه کم افسران راځي دا دا یو خبره بس مونږ مطلب دا زما خوښی چې دا کوي ځکه چې شهادتونه زموږ د صوبې دومره ډېر زیات دي چې هر یو افسر په پیلني تقریر کې دا وایي چې زه په دې فخر کوم چې د داسې صوبې آی جي شوم چې د هغې شهادتونه په ټول پاکستان کې نورو صوبو نه ډېر زیات دي. دغه یو خبره کوي بیا وروستو هغه د هېڅ تپوس هم نه کوي هغه څنګه چې تاسو ووایئ
خو که موږ وګورو شهادتونه زموږ ډېر زیات دي، نو په دې باندې اوسه پورې نه زموږ صوبایي ګورنمنټ نه وفاقي ګورنمنټ څه داسې د لایحه عمل نه دی جوړ کړی. موږ اورو د افسرانو نه چې پنجاب کې د پولیس تنخواګانې ډېرې زیاتې دي او دلته کمې دي. کیسر صاحب یو خبره خو زه دا کوم چې ګوره بالکل زمونږ پولیس په شانته پولیس دنیا کې نشته. لکه تو ورا دوی چې کم دی خودکش ته غاړه ورکوي، مطلب هغه پریدي نه چې هغه لاړ شي، هغه نه بالکل دوی ته ښه پته وي چې دی دماکه کوي. نو داسې خلک خو ما چېرته نه دي لیدلي دنیا کې. ډېر زبردست پولیس دی، بهادر پولیس دی. او لکه به خلکو پاکستان کې به دا خبره کوله چې پاکستان کې کرپټ ترین پولیس چې کم دی هغه پنجاب پولیس دی، او پنجاب پولیس چې کم دی خلک ولي. زمونږ پولیس خو ډېر مطلب د دې خو که ته وګورې تاریخ نو شاتونو نه ډک دی. خو زه یو بله دې کې تپوس هم زه کوم که نه چې ولې زما پولیس والا به شاتونه ورکوي، وجه مراد به څوک دی؟ ولې مراد به تاسو ولئ شاتونه به دی له ښه شاتونه دې دپاره چې ته هلته ودرې بس قرباني دپاره ودرې. وبی نه والا چې کم دی ته پورا بندوبست کې د هغه چې هغه سیکیورټي د هغه ټیک شي. پورا یو کس خالی ټي ټي پي ته مخې کول چې بس دا قرباني ورکول خو زموږ کار نه دی که نه. بالکل وبی په کار دا دی چې دوی سره هغه فیسیلیټیز وي چې دوی ځان هم بچ کوي او حملاور هم ولي. بالکل ټیکنالوژي ورته په کار دی. ګوره اوس که ته یو ګاډی کې چې کم دی دا دی چې دا گشت کوي، مونږ چې دا خبره کوو لیټ آور کې دی چې روزي او دی خپل هغه ګاډي کې رواني چې هغه اکثر هغه ته دیکې لګی دی. تاسو دهشتګردۍ خبره کوئ نو دا موبایل خو د سمګلر هم نشي رانیوي، نو دهشتګرد سره به څه مقابله؟ دا هم چې هغه راشي یو عام هغه سره تمانچې سره هم فایر وکړي دی شهید شي. نو هغه له بلټ پروف ګاډي راکړه چې د شپې اګرځي که نه، بیا هغه ته چې کم دی هیلمټ بلټ پروف هر څه ورکا. نن سبا چې کم دی ډرون راغلی دی چې هغه نه مخکې ډرون رواني هغه ته پته لګي چې بھئی کم ایریا ده دا. بالکل. او بیا چې کم دی بعضې ټایم هغې بارود لګولی وي نو دوی سره چې کم دی جیمر وي چې هغه بارود کارونه کړي. لکه دا فیسیلیټیز به والا پوره کوي که نه. بالکل. او بل سیلز والا موږ خبرو کیسر صاحب دا پولیس موږ دې دپاره جوړ کړی چې روزانه به دوی شهید کېږي. صرف شهید کېږي. دا خو ډېر ظلم دی که نه چې داسې پولیس ته به شاتونه به صرف ناسې. نو په کار چې دوی له فیسیلیټیز ورکړي دوی باندې چې لکه چې کم دوی ته ریکوایرمنټس دي د دوی اکوپمنټ په کار دی، ګاډی په کار دی، نور څه په کار دي، هر څه پوره دوی له به ورکې. او دوی نه به دا صرف دا قرباني دپاره به دوی نه پرېږدي چې دوی به بس هر وخت قرباني به ورکوي. د سیل ریز ما او څنګه چې تاسو ته وویل سر هغه بالکل ډېر فرق دی. چې کله دا آی جي صاحب رالو نو دوی سره چې زه ملاو شوم نو دوی ما ته وویل چې مونږ داسې وکړو چې پنجاب نه چې کوم د هغې هغه تنخوا هغه مونږ راوختی دی. بیا ما په دې سټوري کړې وه چې څومره فرق دی. هغه فرق دوی بیا ختم کو. خو عجیبه خبر دا وه که نه چې لاندې کانسټیبل چې کم تنخوا دی او بر افسر تنخوا کې ډېر فرق و. ما پې ولیکل ما دی چې تاسو چې کم دا فارموله روړی دی دې سره 18 19 20 چې کم ګریډ افسران دي د هغې تنخوا کې لاک 2 لاک اضافه ده، او لاندې چې کم هغه دی هغه کې 2000 اضافه ده. نو آی جي رانه لږه غم شو چې ما ته چې تا دا سټوري وکړه. نو ما جي دا خو ډېر ظلم دی چې لاندې والا په کارو چې د هغه تنخوا کې 50,000 اضافه وکړه او بره چې کم د هغه څه کې کمره کې نه شي که نه. بالکل. فیل کې چې کم سړی نو څنګه سی ټي ډي دپاره تنخوا زیات دی. په کار دی چې کم خلک اپریشن کې وي لاندې چې بهر روزي اپریشن والا خلک د هغې تنخواونه ډبل په کارو چې بھئی دا بلوچستان کې تنخواونه ډبل دي. زم چې هغه فارموله که دلته روړي او هغه تنخواونه بلوچستان والا دلته ولګوي نو بیا ټیک دی. دوی پنجاب کې خو دهشتګردي نه و که نه، پنجاب کې ترخهګیري ده څه هلته خو څه نشته، بیا هم تنخواونه زیات و. نو چې کوم ځای کې حالات خراب دي نو هغه بلوچستان دی یا کے پی دی که نه. نو په کار نه و چې بلوچستان والا دلته امپلیمنټ کې. نو دوی چې کوم دی پنجاب سره کمپیریزن وکړو، پنجاب زموږ کمپیریزن جوړیږي نه سره. هلته خو صرف پولیسینګ دی، هلته ډېر کم چته واقع کېږي. یعنی پنجاب دومره غټ دی هلته جو واقع هم چته ډېر په موده کېږي که نه. لکه اسلام آباد کې دا 2 شو نور خو ډېر کم کېږي. نو دلته چې کم زمونږ پولیس دی دوی دپاره په کار و چې دا د دوی تنخواونه بلوچستان نه هم ښه په کار دي ولې چې دلته واقعا ډېر زیات دي. موږ ګورو که نه سر نورو محکمو ته ګورو د هغې چې کم سپیان په ناکه باندې ولاړ وي
ګاډي راشي ای ولا په ګرمۍ کې یخي اوبه راوړي 2-3 ټایمه روټۍ چې هغه په ګاډو کې ته راځي. مونږ خپل سپیان غریبانان مونږ یادو که نه سر چې دا دهشتګردۍ ته مخامخ ولاړ دي په لاس کې کاسه نیولې وي کله چولوله روان وي. ښه ډېرې تاڼې داسې دي چې ای کې د دې غریبانانو ما تاسو ته ووایي که نه سر بس د ایس ایچ او پورې یا ډي ایس پي پورې دا ډېر آسان کار دی چې دا کرپټ دی که دروغ ښه پولیس کې یو بل شیز ډېر غلط روان دی سر. نور محکمو کې د چا خلاف ته درخواست ورکو د یو افسر یا اهلکار خلاف هغه انکوایري کیږي د هغې نه مطلب انټي کرپشن تاسو ګورئ که د عام سړي خلاف هم څوک درخواست ورکړي سرکاري ملازم نو هغوی پهله انکوایري کوي د هغې نه پس ایف آی آر کوي. دلته دی که په مورر باندې د دروغو درخواست ورکو چې د ما نه پیسې غوښتي دي فورن سسپینډ کړي انکوایري سټارټ شي 3 میاشتې هغه غریب پولیس لین چکر یې وایي 3 میاشتې پس وایي بحال شو. نو زه دا وایم چې دا دې سپیانو زیات مراعات په اپریشن کې په چاپه کې په منشیات فروش چاپه کې ټولو کې سپیان مخ کې وي خو که دلته څه مراعات شته او که نشته افسرانو دپاره هر څه شته او دغه سپیانو دپاره کیسر صاحب داسې خبره دی وکړو که نه چې د محرم کې که تا ته یاد شي نو موږ به اکثر ګرځېدو که نه او ولې چې پېښور به تقریبا بند وي که نه نو دوی غریبانو 24 غنټې ډیوټي وي که نه نو اکثر زه تپوس وکړم که نه د هلکانو نه دا ته چې یار څنګه چل دی نو کله مطلب پیسې ورته میلاو شي کله میلاو محرم تیر شي میاشت 2 تیر شي دوی ته پیسې نه میلاوي بیا یو ټایم کې دا و چې دوی له به روټۍ راغله نو روټۍ چې کله دوی به کلاو کو نو یخې روجې بالکل هم یو وخت چې بالکل او بیا چې کم دی که کباب او که بله بره پې صحیحي وي هغه هم یخ نو غریبانو وایي چې راځي بس دا به یخني ته موسم ته ګوره او دای ته ګوره او یخ یعنی حالات به داسې چې اوبه هم نه میلاویږي ورته او هره مصیبت کې الیکشن کې پولیس په پولیو کې خطا څوک ګورې څونه ډېر پولیس اهلکاران چې کوم دي په دې پولیو کې شهیدان شو دلته افسران چې کوم دي که نه هغوی ښه مزې وکړي لکه پی ایس پی افسران دي که نه هغوی ښه روان دي بس هغوی دفترو کې ناست زیات نه زیات یو چکر پې ولګوي او راشي بس بیا کښېني. او موږ داسې مخکې اورېدلي وو چې مطلب دوی ته به د سیکرټ فنډ نه به ته د کورونو کرایانې میلاوې دي کرایانې به ورته د کورونو دا خو لکه ما یو ځل هغه پولیو کې کیس کې سټوري کړې وه ډېر افسران پکې ملوث وو بیا داسې وه چې هغه ټایم چې کوم آی جي و که نه هغه بیا نایب دفتر ته لاړو که نه نو نایب دفتر کې ډي جي سره ملاو شو چې څنګه ډي جي سره ملاو شو ما ته چا ټلیفون وکړو چې بھئی دا آی جي راغلی دی نو ما چې آی جي هلته نه وتو ما ورته ټلیفون وکړو ما ښه ځان بچ کوئ اوس پوه کیس نه که نه بیا هغه کیس ختم شو لکه بس فایلونو کې رک شو نو لکه د دې سره فنډونه ډېر وي او زه دا وایم چې افسرانو دپاره زه دا وایم چې ګوره دا چې کوم خلک اوس ګوره سیکریټریټ کې چې کوم خلک ډیوټي کوي که نه که افسر یې او که لاندې هغوی ته ډبل تنخواه سیکریټریټ الاونس میلاویږي نو دوی ته اپریشن الاونس پکار دی چې به یو تنخواه تاسو ته اپریشن الاونس دی ولې چې تاسو چاپې وئ تاسو چې کوم دی بهر ډیوټي کوئ ګوره ګولۍ هېڅ پته نه لګي که نه چې کوم ځای نه ګولۍ راشي دی غریبان پکې شهید شي او دومره زمونږ دا ملګري څومره هغه شهید شو پکې که نه نو دا لکه دوی خو په بالکل هغوی ته مخامخ ولاړې فرنټ لاین دي که نه دوی خو چې کم سړی دلته راځي هغوی دوی ته راځي زمونږ د پریس کلب کې خودکش حمله و زمونږ چې کوم هغه ریاض و که نه هغه ورته غاړه کړې وه داسې نیولې وه که نه هغه زوی څومره موده خو غریب ګرځېدو هغه ته چې کوم دی پوسټینګ نه میلاوېدو اوس میلاو شو دې کې ښه دی چې تاسو یارات کو داسې چل دی چې 2016 نه دې مخه چې څومره خلک شهید شوي دي د هغوی بچي اوسه پورې ګرځي را ګرځي اچھا سر داسې 10 کاله وشو د هغوی چې کوم دی هغوی برتیانې چې کوم دي د دې کوټه ډېر کم دی شاتونه زیات شوي دي اوس په کار دی چې کوټه زیاته کا برتی کا دی وایي چې نه دا خو چونکې آی ایس آی برتی کوو هلته کوټه د دوی دومره دی او کسان ډېر دي هغه دومره اوږد چېرته ویټنګ لیست جوړ دی چې بلو زم راته چا فریاد وکړو چې جي زمونږ خو لکه مونږ ناست یو انتظار ته زمونږ پلار چې کوم دی د قوم دپاره چې کوم دی شهادت نو مونږ به ناست یو 10 کاله سر تاسو وختي خبره وکړه د آی جي اختریات صاحب ما دلته ډېر زیات تلل راتللو سی پي او ته ما کتلی ما ته هغه ورځ یو سب انسپکټر د کورم دغه طرفونو تر چېرته شهید شوی و سب انسپکټر هغه د هغې فیملي ما ته وایي چې مونږ 2-3 پیرې لاړو آی جي سره ملاقات دپاره مونږ ملاقات ونه شوی ما ته مونږ له رپورټ جوړ کړه بیا ما د آی جي پي آر او صاحب ته په دې کې ټلیفون هم وکړو چې یاره داسې د شهید فیملي ده او هغوی میلاوېدل غواړي هغه وایي زه به ورسره رابطه وکړم نه پورې هغه خلک ما سره رابطه کوي چې یاره زموږ ملاقات ونه شو تر اوسه پورې سر اخري تپوس به زه وکړم سر
د افغان مهاجرینو حواله سره کوم وګورو مطلب وفاقي ګورنمنت داسې وخت کې فیصله خو وخت او شو کوم وګورو په افغانستان کې یو درزیات یخنی دا روزګار نشته دلته خو د خلکو دغه افغانانو دلته د کرونو د عربونو روپو روزګار دی اچانک مطلب دی اکثر ټایم ورکې نو دی پیره مې په دې خیال کیو حکم سختی چې اخوا شروع کړي دا مطلب دا دی خزې په کور کې پرې غوستل پنجاب کې سړی تی پولیس بوتل نه مجبور شو کې زموږ صوبې ترالل دلته موږ اوس وفاق نه خو چې کله زور ورکړي شي دی او باسي د پولیس یو دغه شروع شي د پیسو ګټلو یو موقع د دې بس کېږي سر ګوري داسې دی چې لکه افغان پالیسی چې کوم دی د پاکستان ریاست پاکستان چې کوم فیصله کړی دی چې عادي به واپس لیکو ټیک ده دلته چې کوم دی عمران خان صاحب چې کوم دی دا خبره کړې وه چې بھئی په زور دی بنلی ٹھیک ده دلته اوس چې کوم دی صوبایي حکومت دا خبره کوي چې بھئی په زور بنو باسو خدا سي اطلاعات دي چې لکه اوس پولیس چې کوم دی هغه چاپې شروع کړي دي دوی نسی لګیا دي خلک او دوی په زور لیږي لګیا دي دلته نه حکومت پالیسی بیله ده د دوی بیله ده الته ریاست دا وایي چې لکه څومره واقعات شوي دي ترخګیري چې خودکش حملې دماکې دې کې افغانان ملوث دي دا اوس چې بلوز اسلام آباد کې دماکه شوی د دې ماسټر مایند هم افغان دی نو دا تقریبا څلورم میاشت دی چې دا زموږ بارډر هم باندې په دې وجه پاکستان افغانستان سره تعلقات هم په دې خراب دي چې پاکستان ورته وایي چې ټي ټي پي باندې تاسو چې کوم دی پابندي ولګوئ یا موږ ته حواله کوي یا هغې ته وایي چې بھئی هغې به دلته پاکستان کې چې کوم مداخلت کوي هغه به نه کوي دلته به دا کاروایانې نه کوي افغان حکومت دا خبره مني نه الته هغې استعمالي افغان خلک ټي ټي پي پاکستان دا وایي چې دا دی به ټول ځي اوس دې کې یو مهمه خبره دا ده چې دې کې داسې خلک دي هغې نیټو سره کار کړی دی تیر حکومت سره بیا دې کې داسې دي څه جرنلسټان دي څه داسې دي چې هغې سنګرز دي څه دي میوزیشنز دي څه بیوټي پارلر داسې زنانه دي هغې چې اوس واپس ځي نو هغې وایي چې مونږ دی هلته نه پرېږدي هغې مونږ ولي خامخا مونږ مطلب هغه کوي اوس حکومت پاکستان دا خبره وکړو چې تقریبا 2.5 لاکھ داسې خلک دي چې هغه انساني هغه باندې هغې ته دلته ویزا ورکولی شو مونږ هغه پروسس یو شروع دی چې کم خلک هلته هغې ته خطره ده افغانستان کې هغې له پاکستان کې څه ټایم د پوره هغې دپاره دلته به ویزا ورکوي دې کې یو بله مهمه خبره ده چې داسې ماشومان دي چې هغې سبق ویي لګیا دي دلته ټیک ده څه داسې مریضان دي چې هغې هسپتالونو کې دي اوس چونکې حکومت خو دا فیصله کړی دی دلته هغه ماشوم چې کوم دی مور هسپتال کې هغه دلته وي پولیس یې ونیسي بالکل زنانه به کور کې سړی به بهر وي هغه به هلته پولیس ونیسي نو پکار دا دی چې یو طریقه کار سره دی ولېږئ او داسې خلک چې د چا کیسونه آلریډي وزارت داخله کې پروت دي هغه پروسس چې کوم دی مثال هغه بیمار دی یا د هغه ایجوکیشن سفر کېږي مثال هغه 3 کاله سبق ویلی دی آخري کال دی نو هغه غریب روان دی خپل کالج ته او پولیس یې ونیسي نو دا هم زیاتې ده که نه اوس هغې ته پکار دی چې حکومت دا سوچ کړی وه چې 14 قسمو ویزې دي نو افغانانو ته دا ویزې به ورکو خو هلته معامله دا شوه چې دا واقعات زیات شو افغانان پکې ملوث دي اوس هغې دا ویل چې کوم افغان ته به ویزا ورکو هغه به د افغانستان ته به ځي یعنی پاکستان نه به ویزا نه ملاویږي دی به هلته ځي هلته امبیسي ته به ځي هلته بایومیټریک به کوي او د دې فوټو به جوړېږي هلته بیا به د دوی ویریفیکیشن کېږي سبا داسې خبره راځي چې پته لګي هغه نه پس بیا به ورته ویزا ملاویږي اوس دی هلته تللی نه شي نو دې کې دا لکه ایشوز را روان دي نو اوس په کار دا دی چې پولیس یا حکومت چې کوم دی زموږ صوبایي حکومت هغه کلیر دی یو پالیسي اعلان وکړي که نه دا چې څنګه وویل خلک پنجاب او سند کې سختي شوه ټول دلته رالل نو چې دلته رالل او صوبایي حکومت وایي چې په زور به نه لیږو او پولیس وایي چې نه مونږ ته آرډر دی چې مونږ به یې نیسو نو بیا تنګولو کې داسې وي چې استا والا خبره چې بیا پیسو باندې پرېږدي نو دا یو بدنامیم ده بیا لکه پولیس ټول پولیسو خراب نه وي که نه دا چند خلک نفرت هم پیدا کېږي سره زموږ د پاکستان او د افغانستان چې څنګه هغې افغانستان ته ورسي هلته نه بیا خپله یو سوشل میډیا باندې ویډیو ورکي چې جی ما نه دا پولیس دومره پیسې هم واغستې او بیا یې زه داسې وکړم نو دا نه دی پکار یو کلیر کټ پالیسي پکار ده اوس صوبایي حکومت ته به زه دا وایم چې تاسو اناونس کوي چې تاسو څه پالیسي ده پولیس چې کوم دی پولیس اوس دا ګرفتاریانې شروع کړي دي
ملک صاحب زه خو لکه کرایم ریپورټینګ کوم نو واړه خبرونه خلکو پسې ورکم نو ماته ډېر زیات مشکلات وي. څوک ټلیفون کوي، څوک وایي عدالت ته ځم. تاسو خو دونه غټې سکینډل چې کوم دي تاسو راوباسلي دي، لکه دا اوس کوهستان 40 ارب والا سکینډل دی. نه مخکې ما تاسو ته وایي چې 1000 نه زیات تاسو داسې خبرونه دي او هر یو خبر ستاسو یو سکینډل وي. مطلب سیکټریانو پورې په دې کې دغه شوي. تاسو ته څونه مشکلات دي؟ مشکلات خو ډېر وي او زما دا کوشش وي چې لکه بیلنس سټوري ورکم، فیکټس را سره وي، لکه ما سره ثبوت وي. بیا دې کې زه عام خبر دا وي چې زه هغه کس سره رابطه کوم. زه ورته وایم چې څه دې خوښه یې ووایه، ما سره ثبوت شته، تا دا غلام کړی دی، هر څه کړی دی، خو بیا هم ته څه وې ووایه. زه ورته وایم خیر دی ما ته لیکل ولېږه. هغه زه د خپل خبر کې واچوم. خلک بعض ټایم خاندي م راته چې لکه تا خو لاندې هغه وایي چې دا غلط وې، باره چې کوم خبر دی اخر کې تردید شوی دی. زه ورته وایم دا د هغه حق دی. نو د دې په وجه بعض ټایم مطلب خلک خفه هم رانه شي، ډېر افسران خفه رانه، ډېر سیاستدانان خفه، خو بیا هغوی ورو پوه شي چې یاره ګوره دې داسې هغه نه کوي، دې سره خو ډاکومنټ شته او دې چېرته داسې کار نه دی کړی. او یو ځل تاسو ته پته ده چې لکه د صوبه کې زه داسې واحد جرنلسټ یم که نه چې زما خلاف ډیفامیشن سوټ شوی و. هغه زما خلاف دا په دې شوی و چې دې غلط خبر ورکړی دی، بیلی انټري سونامي. چې کله کیس وشو ما عدالت کې هغه وګټله، بیا هغوی های کورټ ته لاړل، مطلب لاندې عدالت نه بیا اډیشنل سیشن جج ته بیا های کورټه پورې ما وګټله. لکه دا که تا سره ثبوت وي او ته چې کوم دی هغه کس نه تپوس کې د هغه موقف چې هغه مطمئن شي چې بس خبر خو ټیک دی خو زما خبره هم پکې واچوله. تو زما دا کوشش وي چې ون سایډډ لاړ نه شي. که تاسو دا کتلی بل اوس د سهیل افریدي والا کې نو ما پولیس نه هم تپوس کړی دی، ما سهیل افریدي نه هم تپوس کړی دی. پولیس ویلي زما کمنټس ما اچوه اگر دا سیسته سکټ کا بیا هم دې کټ کټ وکړه. اسې داسې مخ ملازه پکې کوئ که نه سر؟ نه چې څه هغوی ویل هغه پکې اچوم که نه. بل دا چې ګوره زه کوشچن نه داسې مطلب تاسو چې کله تپوس کوئ دې کې خو عام خلک دي که نه، تر منسټرانو، سیکټریانو، ډي آی جیګانو پورې خلک پکې وي که نه. نو چې ای وایي مطلب ریکویسټ خو به کوي نو منې چې دا سټوري به ډراپ کړم. زه ورته دا وایم چې ګوره دا نشم، تا ته پته زمونږ پروسس داسې وي چې زمونږ هیډ آفیس دی که نه، زمونږ پروسس لږ ډفرنټ وي. مطلب دا چې مونږ هغه ته اطلاع وکړو چې داسې یو خبر را روان دی یا مونږ جوړو، هغه باندې تاسو ته پته ده که زما بیا هلته رابطې وي که نه چې دا خبر دی، نو هغوی راته وایي چې دې کې دا کارونه په کار دي. زمونږ خپل لیګل وینګ هم دی هلته کراچۍ کې، نو اکثر هغوی ته دا پته وي چې دا خبر دی جوړی لګیا دی. زما په دې دا ما دپاره ضروري هم وي چې زه هغوی اعتماد کې والم چې دا کار زه کوم لګیا یم، هغوی ته پته وي. هغوی بیا رانه غواړي چې بھئی دا د موقف د شپې م رانه بیا تپوس کړي چې یو دا موقف دا څنګه. نو زه خپل کوشش کوم چې ثبوت هر څه ځان سره ساتم. نو هغه بیا زما مجبوري شي چې زه خبر نشم ایسارولی او دا کولی شم چې بھئی که ته څه وایې چې ووایه خیر دې څه دې وي زه به پکې واچوم، نو زه پکې بیا اچوم. اوس که څوک داسې وایي چې یو خبر وکړي بیا وایي چې یاره ما خو داسې نه ویلې ده، نو زه بیا کوشش کوم چې ځان سره څه ثبوت وساتم. نو بعضې افسران چې کوم دي هغه لکه پوهېږي نه هغه ټایم کې خبرې وکړي بیا وروستو پریشان یې چې مونږ څه وویل. نو زه ورته وایم چې خیر سوچ سمه سره ما ته ووایه چې څه ته وایې زه به چاپ کړم. نو په دې زما مطلب دشمنی نه زیاته زما دوستانه زیاته د خلکو سره. هغوی پوهېږي چې کم پوهېږي چې کم نه پوهېږي هغه خفه شي، خو بیا لکه موده پس هغه ریلایز کړي چې یار دې خبره ټیک کوي او ذاتي د دې هغه نشته. یو خبره یا ساتئ، بعضې افسران دا خبره وي که نه، بعضې مونږ مطلب د خلکو دپاره سفارشونه هم راځي، څنګه دا سیاستدان دا صحافي مې وي. بعضو دا خلکو دا خیال چې یاره دا دوی سفارشونه هم کوي دوی دا هم کوي. وجه دا چې ګوره هر ډپارټمنټ کې هر ځای کې زما به څوک نه څوک سورس وي، زما یو کس به وي چې څوک ماله دا خبرونه ورکوي. ما 1000-1500 سټوریانې کړي دي، هر ځای کې ما ته څوک خبر راکوي که نه. بعضې ټایم دا وي چې دا پولیس خو داسې کوي که نه، یا آرمي چې دوی پیسې ورکوي خلکو ته، دا انفارمر چې کوم زمونږ سره خو پیسې نه وي که نه. مونږ دپاره دا وي چې مونږ ته هغه به ټلیفون وکړي چې یاره یو معمولي کار دی، دې سیکرټري ته ووایه، دې منسټر ته ووایه، یو کس راته برتی کا، یا یو زمونږ رشته دار دی پولیس کې دا هلک ټرانسفر کا. نو مونږ داسې کارونه بیا هغوی دپاره سفارش وکړو، هغه هم چې ټیک وي. زه وایم ته چې سړی ټیک نه وي که نه، زه ورته وایم چې بیا مه کوو. خو چې دغه کوو سر بیا بس بیا لږ ډرغانه شي که نه. نو لکه بیا خلک مطلب مونږ خو بل څه نه شو کولی. ګوره زما یو سورس دی، چاته ما ته مثال خبر 40 ارب سټوري راکړه، څومره غټه سټوري وه، 40 ارب روپۍ جمع کېږي. ما ته والی امین صاحب چې طالب حصه ورکو، خو حصه مې سه رانه کو، هېڅ رانه کو. نو
40 ارب روپۍ راځي نو دا سټوري هم چا راکړی دی. سبا چې هغه کس راشي ما ته یو ریکویسټ وکړي چې یار زما دا یو کار دی آی جي ته ووایه خامخا یا به چیف کوئ. سیکرټري ته ووایه، ته ما ته وایې زه به دغه کار نه کوم. نو زه دې افسرانو ته وایم چې ګوره زمونږ مجبوریانې وي، مونږ مطلب مونږ ته ریپورټ پکاري، هغه ریپورټ سورس ورکوي زما، هغه سورس ته زه پیسې خو نشم ورکولی. زما تنخواه خو دومره نه چې د پیسې به تاسو سره خو فنډونه وي، بالکل دوی سره څومره فنډونه وي. بالکل سر. نو مونږ بیا د هغې داسې څه کارونه وي هغه وکړو ته نو زمونږ دا لینډ رواني کني دا خبرونه چېرته پیدا کېږي. سر ډېر وخت نه تاسو پرنټ میډیا کې په ټي وي په تاسو بلا شي سټوریانې راغلي دي کوم ګروپ کې چې تاسو یې نو هغې به ټول نه غټ ګروپ دی پرنٹ میډیا بیا الیکټرانک میډیا سوشل میډیا کې اوس تاسو مطلب ان ماشاءالله کم یو مشکل کارو پرنٹ الیکټرانک سوشل یو خبر دا چې لکه الکترونیک کې دا و چې مخکې به الکترونیک ورډ چونکې پرنټ چې راله نو الکترونیک راله نو پرنټ لږ ډاون شو. الکترونیک کې دا مسله وه چې یو سټوري راله تیر به شوه، نیټ میټ نه و دومره خاص. اوس خو دا دی چې ته لکه بیک بعضې چینل چې کوم دی شاته لاړ شي نو ته کتی شي. بیا ورپسې دا سوشل میډیا راله، دا اوس لکه ګران دا دی چې هر سیکنډ پس نوې شیونه را روانې. سر خو تاسو دونه غټ جرنالست یې ماشاءالله که نه سوشل میډیا باندې زیات تر شیزونه مطلب دا دی چې بس هر چا پې د خپلې خوښې سره د دروغ رښتیا واچول ښه نظر ورته نه کتي کېږي که نه. تاسو رالی یو خبره ته یاد ساته ګوره سوشل ګوره داسې دی چې اوس مثال زه پرنټ میډیا کې هم که نه ما ځان بدل کو زه الکترونیک ته هم رالم ټیک ته، بیا ما ځان بدل کو زه سوشل میډیا ته هم رالم ټیک ته. خو مخکې چې به تاسو چېرته ځئ تاسو خبره کوئ معافي غواړم تاسو مخکې چېرته ځئ نو خلکو به پریس کلب صدر پاتې دی سینیر جرنالست دی. اوس خو چې به تاسو چېرته ځئ نو خلک به وایي نه دغه ټیک ټاکر دی دا ما سره کېږي. داسې دی چې جرنالست ته ډېر کم خلک داسې ټیک ټاکر وایي نه چې په ټیک ټاک راځي د خلکو مطلب دی ټیک ټاکر څه خبره چې غلط خبره خو نه ده. ټیک ټاک دی یو پوره پلیټ فارم دی که نه. ګوره اوس خلک اخبار څوک نه ګوري ټي وي څوک نه ګوري ټیک ده. زمونږ کور کې خپل ټي وي بند دي لکه یو نیم ډرامې دپاره زنانه کلاو کي هغه وګوري هغه هم ټوله ورځ چې کوم دی موبایل هغې سره وي او موبایل باندې ګوري. نو موبایل باندې ټیک ټاک باندې تا ته یو منټ کې خبر میلاو شي، ته چې یو غنټه ناسټ پروګرام ته تا ته زر میلاو شي. هغه ټوټې چې موږ پخ کې ویل چې دا ټوټې دي ټوټو باندې خلک خوشحالېږي چې لږه وړو کې ټوټې راځي سړی هغه ګوري بس هغې خلکو سره ټایم هم نشته خوزګار دي بیا مو سره ټایم نه. دې باندې دوه خبرې دي. ګوره یو داسې وي چې کریډیبلټي چې نن تا دروغ ویل که نه تا غلط هغه ورکو ته به رو 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 کمزورېږې به او که ته خبرونه ټیک ورکې صحیح ورکې او مطلب دی کې څه چا سایډ میډ نه هلې طریقې سره روانې خلکو ټرسټ بلډ کېږي ستا ویورشپ زیاتېږي. او که ته داسې کې چې نه ته یو پارټي سره ملاو شې یو هغه سره ملاو شې نو بیا ستا او تا چې تا دروغ وویل هغه ستا کریډیبلټي ډاون شي بیا خلک وایي دروغجن دی. نو اوس خلک چې کوم دی په دې پوه شو چې دا سړی دروغ وایي دا رښتیا وایي نو هغه خلک بیا ګوري. ګرانو کتونکو د ارشد عزیز ملک صاحب سره چې څونه انفارمیشن ته مونږ غشتي شو هغه هم ته واغشتل تاسو ته پیش کړ سر تاسو په راتلو باندې ډېره ډېره شکریا سر ډېره مننه سر تھینک یو سر شکریا جی انویټیشن راکو. ګرانو کتونکو د بل پودکاسټ پورې تاسو له اجازه تلم د الله پامان.